الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. صدق الله مولانا العظیم. کله چې الله د دنیا حقارت او د دنیا دا زایل او پانی نعمتونو باندې ضربکاری وکړه او د هغې په مقابله کې د آخرت شان ډیر اوچت کو او د آخرت ډیر لویه ستاینه وکړله، نو الله رب العزت په دې آیاتونو کې چې کوم ما اوس تلاوت شروع کو په دې کې الله تعالی فرمایل چې اوس هغې آخرت دپاره او د هغې آخرت د ګټلو دپاره یو بل سره دوړ وکئ او مقابله وکئ او د یو بل نه مخکې شئ. سابقو دا د باب مفاعلې نه دی، سابقه یسابق مسابقتا، او د باب مفاعلې خاصه دی تشارک. نو معنا دا ده چې سابقو د یو بل نه مخکې شئ، د دې معنا به دا کوئ د یو بل نه وړاندې شئ. څه شي ته؟ الی مغفرة من ربکم، بخشش ته د جانبه د خپل رب نه. د الله نه د بخښنې په مسله کې د یو بل نه وړاندې شئ. او اصل کې دا دوړ لکه څنګه چې په میدان ګردوړ کې خلک د یو بل نه مخکې کېږي او هغه درمې د سبق هغه راټولوي ځان له او هغه انعامات حاصلوي، دقسې د یو بل نه په دې میدان کې مسلمانان وړاندې شي. او دا مسله ده چې د دنیا په کارونو کې سیالي کول، یو بل سره مقابله کول امر مذموم دی، او د دین په کارونو کې د یو بل سره مقابله کول دا امر ممدوح دی. ځکه الله فرمایل چې د یو بل نه وړاندې شئ بخشش ته، او ذکر د بخشش دی مراد تېنه اسباب د بخشش دي، او اسباب د بخښنې ایمان او عمل صالح دی. نو معنا دا ده د یو بل نه وړاندې شئ ایمان ته او عمل صالح ته. او د هغې وجه دا ده چې د جنت په لار کې لوی رکاوټ هغه ګناهونه دي. نو دغه ګناهونو د معافۍ د الله تعالی نه سوال وکئ او الله ته درخواست وکئ چې دا ګناهونه لر شي، نو جنت ته به تاسو سیده ورځئ بیا. او دا و جنت عتب ته په مغفرتن باندې او وړاندې شئ جنت ته د یو بل نه. کم جنت؟ عرضها عرض السماء والارض، چې پلنوالی د هغې پلنوالی د اوو اسمانونو او د اوو ځمکو په مقدار باندې دی. د اوو ځمکې چې د پوزکو په شکل باندې یو بل سره خورې کړي، او د اوو اسمانونه چې یو بل سره د پوزکي په شان خواره کړي، دونه پلنوالی دی. او په دې ځان پویه کوي چې د هر شي پلنوالی دا کمی د هغه د طول نه. شی چې څومره پلن دی نو عامه خبره دا ده چې طول به د هغې نه زیات وي. د دې وجې نه مفسرین وایي چې د جنت پلنوالی په شان د اوو اسمانونو د ځمکو دی، نو طول تپوس یې مه کوه، طول او اوږدوالی به اضعافا مضاعفه وي. خدای خبره به د پلنوالي څو چند دی. اعدت للذین آمنوا بالله ورسوله، تیار کړی شوی دی د هغې کسانو دپاره چې ایمان راوړي په الله او د الله په پیغمبرانو باندې. څوک چې الله مني
او د الله پیغمبران مني د هغې دپاره دا جنت تیار کړی شوی دی او د دې صیغونه دا معلومیږي اعدت دا ماضي صیغه ده جنت تیار کړی شوی دی معنا دا نه ده چې جنت به تیاریږي معتزله یو قوم تیر شوی پرې مسلمانانو کې هغې وایي جنت لا اوس نشته دی خو آینده به تیاریږي نو موږ دروغ وایي اعدت للذین آمنوا بالله ورسوله تیار کړی شوی دی ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د معراج په شپه چې پیغمبر خوا جنتونو ته تللی و نو هغسې ډاک ته تللی و وروسته به پکې بیا آبادي کېږي او د عمر کور یو کور ته ورغلمه بخاري حدیث دی او یو زنانه لګیا چاراندام کوي پیغمبر خوا ما ته وکړه چا ایوان او ماڼۍ او بنګله ده وایي ما ته ویل چې د عمر ده نو ما اراده وه ډېره مزداره وه چې ورننه وځم خو چې هغې راته ویل د عمر ده نه راواپس شو ځکه چې عمر په پرده باندې ډېر زیات او په عمر کې ډېر لوی غیرت و نو حضرت عمر ناست دی نو حدیث کې راځي ویې ژړل چې د الله پیغمبره چې زه غیرت کوم نو په تا به هم کومه چې ته ورغلی او زما کور دې کتلی نو څونه به ښه وه نو دا زما خیر معتزله ته مونږ داسې د حدیث نه هسې ګپ شپ راته ښکاري که نه چې تاسو دا خبرې کوئ نو دې وجې نه جنت اوس تیار دی او جهنم هم اوس تیار دی ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا مهرباني د الله دا ورکی دی لرا چاته چې د الله خوښه شي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهربانۍ لوی دی اوس دی دنیا کې چې څه کېږي او دا کم مصائب دي او دا کم تکالیف دي او دا کمه تنګي د زړونو ده د دې ټول مخکې نه الله تعالی تقدیر کړی دی او د مخکې نه الله په لوح محفوظ کې لیکلی دي ما اصاب من مصیبت فی الارض نه واقع کېږي ما اصابه نه رسیږي نه موجودېږي د یو مصیبت نه په ځمکه کې ولا فی انفسکم او نه په ځانونو ستاسو کې الا فی کتاب مگر دغه مصیبتونه که موجود شي نو دا لیک شوي دي په کتاب لوح محفوظ کې من قبل ان نبرأها پخوا د هغې نه چې پیدا کړي الله دې ټولو څیزونو لره ان ذلک علی الله یسیر یقینا دی دا کار په الله باندې آسان په دې ځمکه کې یو مصیبت نه موجودېږي او یو مصیبت نه واقع کېږي لکه قحط شو زلزله شوه عدم بارانونه شو او نور مصیبتونه شو بیمار دغه طاعونونه شو دا ټول ولا فی انفسکم او نه موجودېږي یو مصیبت ستاسو په ځانونو کې چې هغه امراض دي بیماری دي هغه د بچو مرګ دی اگر دوستانو د خوږو خلکو مرګ دی دا نه موجودېږي ستاسو په نفسونو کې الا فی کتاب مگر دا درج شوي دي په لوح محفوظ کې د مخکې نه کله د دې الله لیک کړی دی چې دا کارونه او دا مصیبتونه به په دې ټیم باندې راځي دا د کم وخت نه من قبل ان نبرأها پخوا د هغې نه چې الله دا مخلوقات پیدا کړي یعنی د پیدا کولو نه مخکې یعنی حدیث کې راځي دا هر څه الله تعالی لیکلي دي د ځمکې او د اسمانونو د پیدا کولو نه مخکې 50,000 کاله مخکې لیکل شوي 50,000 کاله زما ستا دا رزق هم لیکلی 50,000 کاله مخکې او دا حدیث کې راځي چې کله وړوکې د مور په خېټه کې په رحم کې نشونما مومي نو د روح د پوک وهلو نه مخکې یو فرشته راشي او د څو خبرو لیکلو کې چې د ده به دومره عمري دا به خوراکي دا به اسکاکي او دا به کارکردګي
دا پس د هغې نه بیا پوک وهلی شي او په انسان کې روح ووالي. دا موږ دې خبرو غر کړي چې په رزق پسې بس موږ لیوني یو. مولانا مودودي رحمت الله علیه یو ځای کې ویلي تعجب دی وایي خلک وایي د رزق خیال کوي او د رزاق خیال نه کوي. ټول خلک په رزق پسې روان دی خو رزاق چا ونه پېژنده چې رزاق څوک دی. د دې وجې نه تاسو ډېر علما داسې ولیدل چې هغه دا دنیا پې دومره غالبه شي دا د دین کار ایسته پرېږدي او لاړ شي چېرته موکرۍ شروع د دې نه لوی قهر او غضب د الله بل نشي کېدی په یو عالم باندې. ته عالمي تا پر علم کې څه زده کړي دا آیات دې زده کړی او که نه چې ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نه دي پېښ شوي دا عالمان هم په دغې باندې چې دا کار کوي. ان ذلک علی الله یسیر. دا د پیدایش نه مخکې لیکل د هرې خبرې دا که ګران دي نو ما او تا ته ګران دي دا په الله آسان دي. او دا څه دپاره الله رب العزت دا فیصلې مخکې کړي دي او دا لیکلي مخکې کړي دي دا دې دپاره لکې لا تاسو علی ما فاتکم دې دپاره چې خفه نه شئ تاسو په هغې چې پوس شو ستاسو نه د دنیا د نعمتونو نه چې کم نعمت ستا نه پوس شو چې ته په دې باندې خفه نه یې. ته خو مومن یې د اول نه تا ته را پته ده چې دا نعمت یا به ترې نه زه ځمه او یا به دا نعمت زما نه ځي. دا خو تا د مخکې نه لوستلي دي. دې وجې نه به تا باندې هغه اندازه خفګان نه راځي چې ته د الله او د رسول حدود او پولې ماته کې لکې لا تأسوا علی ما فاتکم دې دپاره چې تاسو غمجن نه شئ علی ما فاتکم په هغې باندې چې ستاسو نه فوت شو د نعمو د دنیا نه ولا تفرحو او دې دپاره چې کم مال او دولت تعالی الله درکړی دی او کمې بنګلې او ځمکې او جایدادونه یې تعالی درکړي دي کم منصب یې تعالی درکړی دی او ته په هغې باندې بریتونه تاول شروع کړي چې دا زما کمال دی. دا ستا کمال نه دی دا ستا د پیدایش نه 500,000 کاله مخکې الله دا لیکل کړي وو. نو په ځان کې به بطور او په ځان کې به تکبر او په ځان کې به ځان ته خوښي نه پیدا کوي. ولا تفرحو او دې دپاره چې تاسو ناجایزه خوشحالي ونه کوئ بما آتاکم په هغه نعمتونو چې ما درته درکړي دي. په هغه نعمتونو ناجایزه خوشحالي ونه کوي. ناجایزه خوشحالي د نعمتونو دا ده چې دا نعمتونه د الله په رضا کې استعمال نه کړي د الله د دین د غلبې دپاره استعمال نه کړي. دا د نعمتونو قدر تا ونه کو د دې نعمتونو دا نعمتونه تا ونه پالل بیا. والله لا يحب كل مختال فخور. الله نه بخي خوښ نه ګڼي دوست نه ګڼي كل مختال هر متکبر. فخور ځان ته خوښ مختال وی متکبر ته او د تکبر غټ افراد دو دي په حدیث کې راغلي دي. غمت الناس و بطر الحق. غمت الناس د خدای مخلوق ځان ته نظر کې سپک راوستل دی ته غمت الناس معنا ده او د بطر الحق معنا دا ده چې دی د دانسته حق نه مني خې معلوم کې چې دا حق دی او د هغې باوجود نه مني دې ته بطر وایي. او فخور دی ته وایي معجب داسې د خپلې اوږې ته وګوري سي او خپل ساز و سامان دا چلو کې رسي دې ته معجب وایي یعنی ځان ته خوښ په خپلو صفتونو نه من چون من دیگری نبودم. قرآن ترجمه کوي د مختال فخور الذین هغه کسان یبخلون چې دوی بخل کوي. متکبر او فخور پیژني هغه خلک دی چې بخل کوي او په دې باندې یوازې نه چې بخل کوي د الله په لار کې د الله په دین باندې د الله په بندګانو باندې خرچه نه کوي. یوازې دا نه د یو امر صفت مضموم سره یو بل صفت مضموم یو ځای کوي هغه دا
چې ویأمرون الناس بالبخل په خپله بخل کوي او خلکو ته وینا کوي په بخل باندې. دا به مشرکان هم دا خبرې کولې، دا به یهود هم کولې چې لا تنفقوا علی من عند رسول الله، په هغه چا خرچه مه کوئ چې د پیغمبر نه چاپېره د دې مهاجرینو غریبانانو نه ناست دي، حتی ینفضوا، حتی چې د پیغمبر د خوا نه خواره شي او دا کیسه به خلاص شي. عبدالله ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین به دا قسم خبرې کولې. ومن یتولا فإن الله هو الغنی الحمید، ومن یتولا څوک چې اعراض وکړي د الله نه، د الله نه مخ واړئ او ځان ته لوی شی ووایي، نو وایي دی نو فإن الله هو الغنی، پس یقینا الله هم دی بې پروا دی، د هېچا تعاون ته حاجت نشته، او حمید ستایلی شوی دی په خپله، د چا ستاینې ته حاجت نشته دی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقینا را لېږلي دي موږ پیغمبران په ښکاره او دلایلو باندې. وانزلنا معهم الکتاب، او نازل کړی موږ دې پیغمبرانو سره آسماني کتابونه، والمیزان، او نازل کړی دی موږ میزان لره، ټول هم موږ را لېږلې ده، کتاب هم راولېږه دې دپاره چې په دې باندې خلک خپل ایمانونه عقیدي عمل درست کی، او میزان هم مقرر که او راهم لېږه دې دپاره چې په دې باندې خپلې معاملې درستي کی، او دې وجې نه د میزان یو ترجمه عدل هم راغلی دی، موږ عدل نازل کړی دی، یعنی حکم هم کړی دی په عدل باندې چې انصاف کوئ. لیقوم الناس بالقسط، دې دپاره چې ودرېږي خلک په انصاف باندې. وانزلنا الحدید فیه باس شدید، او نازله کړې ده یعنی حکم من کړی دی، او دلته انزلنا په معنا د خلقنا باندې دی، پیدا کړې ده موږ اوسپنې لره، خو چون کې ټول حکمونه د بره راځي نو په دې وجه باندې د هغې نه تعبیر په انزلنا سره کېږي. وانزلنا الحدید، او نازل کړی دی موږ حکم کړی دی موږ پیدا کړې ده موږ اوسپنې لره، فیه باس شدید، په دې کې جنگ سخت دی، مؤمنان د دې نه توري سازی، د دې نه غشي سازی، د دې نه ډالونه سازی، او د دې نه د اوسپنې کمیسونه یعنی زغرې سازی، او د دې نه اوس خلک ایټم بم سازی، د دې نه خلک دغه جازونه دا جټ جازونه سازی، د دې نه توپې سازی چې د یو بر اعظم نه په بل بر اعظم کې لګي دا، او بیا ستا د زمیندارۍ چې څومره آلات دي ټول د دې نه سازېږي. یعنی داسې هیڅ یو کار دنیا کې نه کېږي چې اوسپنه به د آلې په حیثیت پاکې نه استعمالیږي. ته چې ګوټ کوې نو هم په کودال راوالې پی کوي، چې بخور کوې نو بیا د بېلچې نه نشي کولی. پوهېږئ که نه په دې خبرو باندې؟ دا قرآن خو دې دپاره دا موږ ته دا ژوند برابروي، دا داسې نه چې بس الحمد او ټول ثنا دي بچي دي او ثابت دي الله لره، منډې منډې هغه سر ته یې ورسه، څه چلو شو څنګه چې د لالا راوستی او لالا لاړه. لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید ومنافع للناس، په دې اوسپنه کې ډېر لوی پیدې دي د خلکو لپاره. دا ستا چې څومره سروس دی دا په کوم طریقه چې دی هغه پخوانی وخان نه یادوم، دا څونه چې دی دا څنګه شوي دي، دا بغیر د اوسپنې نه ساز دي، ټوله اوسپنه ده. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب، او دې دپاره چې معلوم کړي الله په علم تفصیلي سره، په علم بعد وجود الاشیاء سره، په علم ممیزه سره معلوم کړي الله هغه څوک چې امداد کوي د الله ورسوله او د پیغمبرانو د الله بالغیب په نه لیدلو سره. الله یې نه دی لیدلی امداد یې کوي، د الله پیغمبران یې نه دي لیدلي او امداد یې کوي. ان الله قوی عزیز، یقینا الله قوی مضبوط دی، الله عزیز زورور دی. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب،
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد ارسلنا نوحا یقینا را لګلو موږ نوح علیہ السلام اول بشر ثانی اول اولو العزم پیغمبر اول رسول د رد شرک د پاره و ابراهیم او را لګلو موږ ابراهیم علیہ السلام چې دا ابو الانبیاء دی د په بچو کې بشمار پیغمبران راغلي دي ابو الانبیاء او خاص کر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجنه دا دوه پیغمبران علیهم السلام خاص کو تکریما لهما وتعظیما لهما وجعلنا فی ذریتهم النبوة او ګرځولې او بن کړې دې منګه په بچو دې دواړو کې پیغمبري لرا چې پیغمبر راځي نو د نوح او د ابراهیم د بچو نه ببار نه والکتاب او بن کړې دې منګه کتاب په دواړو په بچو کې که کتاب ملاویږي نو د دواړو په بچو کې به یو کس بچی ته ملاویږي ومنهم مهتدین پس ځنې د دې خلکو د بچو د ابراهیم او د نوح نه فمنهم پس بعضی د بچو د دوی نه مهتدین لار مندون کی سما په درست لار رواني مؤمنان دي وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دوی نه چې کوم دی فاسقانو نه فرمان دي دنیا همیشه چې ته تول شروع کې او سروے شروع کې چې راځه منون کی خلق او نامنون کی سروے کو نو د قرآن دا آیات پرې مخې ته پرودي وکثیر منهم فاسقون په سروے کې هم دا خبر راځي چې فساق فجار بيدین او کافران او مشرکان او داهریان د دې عدد او شمیر به د مؤمنانو په عدد او شمیر پورې هزارها چند زیاتی ثم قفینا علی آثارهم برسلنا بیا ورپسې کومنګا قفینا ورپسې کومنګا فی در فی د دې قفینا ورپسې کول در فی پکې پروت دی علی آثارهم په نقشې قدم د دې پیغمبرانو باندې برسلنا ګڼ پیغمبران نور او خاص کر وقفینا بعیسی ابن مریم او ورپسې کومنګا په دې پسې عیسی زوی د مریم آخری پیغمبر د بنی اسرائیل باندې د نبوت دروازه ردې سره بنده شوه چې عیسی علیه السلام راغی او دا داسې بدکردار قومو چې د هر پیغمبر بیزتی او د هر پیغمبر ته ضرر او هر پیغمبر په شهادت رسول او هر پیغمبر د کلی نه شړل دا دوی رویش سا شوی آخری عیسی علیه السلام سره چې سکړي دا تاسو ته شم ویلې خو لنډه داره چې عیسی علیه السلام په یو کلي کې نه اوسېده کور یې نه و د ټیکانې ځای نه و د یهودو د لاسه دقسې اجرتي قاتلانو په شان به ورپسې کلي په کلي ګرځېدل او عیسی علیه السلام به پرې تلو کې خپل تبلیغ کو خپل دعوت پې پېښ داسې خطرناک خلک دي او که یو ځای له ځي دي ورپسې هلته ځي او که هغه ځای نه بل ځای له ځي ورپسې هلته ځي خطرناک خلک یهود دي واتیناه الانجیل ورکړو موږ عیسی زوی د مریم ته انجیل شریفه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها فما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون اوس الله رب العزت د عیسی علیہ السلام د اتباع بیان کوي وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه ګرځولې دې منګه پړونو دای کسانو کې چې تابعداري کړې وه د عیسی په زمانه د عیسی کې چې هغه حواریینو رأفتا معنا شفقت لرا او رحمتا نرمی او مهربانی د عیسی علیہ السلام چې کوم اصل اتباعو نو داغي پړونو کې شفقت او مینا او داغي پړونو کې رحمت او نرمی دا منګه پیدا کړې وه یو بل سره د خپل پیغمبر سره ورهبانیتا او دارنګي رهبانیت ورهبانیتا معنا دا
وابتدعوا رهبانیتا ابتدعوها دا منصوب دے علی شریطت التفسیر دا چې په هدایت النحو کې وایي او په کافیه کې وایي چې دا منصوب علی شریطت التفسیر دی دې څه معنی معنا دا ده چې دا رستو کم فعل دی دا تفسیر دی دا فعل کم چې دی دې ته خپل ناسب پروت دی نو ورهبانیتا منصوب دی دې ته خپل ناسب پټ پروت دی او هغه دا ابتدعوها دی نو معنا دا شوه و ابتدعوا رهبانیتا ناشنا خبره دا ده چې د عیسی علیه السلام مرګرو د هغه امت یو بدعت وکړو او دا چې رهبانیت یې احساس کړو رهبانیت څه ته وایي ترک الشهوات ترک الدنیا او صومعو او ګرجو کې ورننوتل او میدان شیطان او د شیطان پیروکارو ته پرېښوده اوس هم ډېر خلک موږ رهبانیت طرف ته رابلي دا میدان د دین دشمنانو ته نورم صفا کوي او موږ ته وایي راځئ په ګوټ کې راننوځئ اوس به تاسو نن دا زده کوئ چې اسلام کې رهبانیت نشته ورهبانیتا یعنی ترک النساء او ترک اللذائذ او دننه کېدل په کوټو کې او صرف په عبادت کې مشغولېدل دا ممنوع دی په شریعت اسلامی کې پیغمبر خدای لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې ملنګي نشته دې کې دا قسم ته پیری نشته دې کې دا اوس پکې لا څه شي نومونه اخیستي دي اوس زموږ په ځای کې روماري پې کېږي دلته په دې مندړۍ کې مې وساده شوې ده خانقاه ورته وایي چې دا خانقاه لا څه شي ته وایي پوهېږي پرې باندې نه خانقاه کې شی ناست سر داسې داسې کوي دا چل کوي نو دا کار هغوی کړی و ورهبانیتا ابتدعوها ځان احساس کړی و رهبانیت او پیرۍ لره ابتدعوها یعنی د ځان احساس کړی و او پیغمبر خدای لا رهبانیت فی الاسلام و رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله جناب رسول الله رهبانیت اسلام کې شته څه دی چې د الله د دین د دشمنانو پسې شي او د الله د دین د دشمنانو نه د الله د ځمکه پاکه کې دا ملنګي ده دا په اسلام کې شته ملنګي به مني په ریګاډو باندې لیکلي ملنګانو پې لیکلي ملنګي به مني او څنګه یې منمه چې خوشې به ګرځم دا یې معنا ابتدعوها ما كتبناها عليهم دا رهبانیت په دوی موږ نه و لیکلی الا ابتغاء رضوان الله موږ دوی باندې دا لیکلي وو چې تاسو به لټوئ رضامندي د الله خو دوی هغه کار پرېښود ځان یې دا کار ساز کړ او دویم عار دا دی چې یو بدعت دې ساز کړ او بیا یې پالیم نه بیا یې وله په لار کې لته ورکړه پرېښوده نو دا دو مضموم کارونه دوی کول دې وجې نه بدعت معنا دا ده هر هغه کار هر هغه خبر او معامله چې په دین کې هغې ته ضرورتي او پیغمبر خدا او صحابو نه یې کړی او موږ رضانه بزرګي شروع کړو رضانه شروع کړو دې ته وایي بدعت په بدعت کې تدین شرط دی دینداري د دې وجې نه که ته فکري سازی او جازونه سازی نو دا بدعت نه دی دا په معنا لغوي باندې بدعت دی او بدعت اصطلاحي د دین په کارونو کې د ځان نه کار رایستل چې الله او رسول نه دی ویلی او بیا یې ثواب ګڼي دینداري ګڼي نو کل بدعت ضلاله وکل ضلالة فی النار احداث پی دین تا بدعت وائی او هر بدعت گمراهی دا او هر گمراهی او هر گمراه دا با اور تا غرزیږي د دې وجې نه چې پیغمبر یو کار کړی هغې ته به ګورئ بدعت نه وایي کنې په خپله به غټ بدعتیان ساز شئ پوهېږئ صحابو یو کار کړی هغې ته بدعت نه ویلی کېږي حضرت عمر 20 رکعته تراویح په خلکو وکړې دا بدعت دی
هغه په خپله وایي نعمت البدعة هذه په لغوي معنا باندې خو دا بدعت نه دی دې ته چا بدعت ویلی دی یا د مړي قبر سر ته او خپو ته د سورې بقرې اوله او اخر لوستل دا چا ورته بدعت ویلی دا د عبدالله زوی د عمر عمل دی چې څوک د پیغمبر د صحابي عمل ته بدعت وایي غټ بدعتي هغه دی زما په نظر باندې غټ بدعتي او زه بیا د اهل حدیثو حضراتو ته حیران یم چې د دوی په کتابونو کې د دوی مشرانو لیکلي دي د مړي تمام تفصیل پکې لیکلی دی چې د کوم ځای نه د مرګ نه د قبر کې د ایښودلو او د قبر نه د راستنېدلو پورې ټول چې هغه مشر یې لیکل کړي دي یو لوی اهل حدیث او ښه عالم دی هغه لیکل کړي دي نو دا هم پکې لیکلي چې د قبر خپو او سر ته به د سورې بقرې اول او اخر وی نو چې سړی د خپلو ملګرو د خپلو مشرانو د کتابونو د لیکلو نه نه خبر نو دا ځکه ورته اهل ظواهر وایي چې ظاهر یو ټکی ونیسي لکه د وړو په غېږ کې نیولی او هغه ځغلی بیا په دنیا کې ګرځئ بس د ماشومانو په شان دا عقل د له خدای سره پار در کړی دی دا پوهه د سره پار در کړی تا پرې سر ورښکته کړی ځکه دا خبره مې ورته کوله فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم پس ورکه منګه کسان لره چې مؤمنانو د اتباعو د دوی نه اجرهم مزدوري د دوی وکثیرا منهم فاسقون او ډېر د اتباعو د دوی نه هغه نافرمانو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم اے ایمان والو ویریږئ د الله نه د خدای نه داسې ویریږئ څنګه چې د خدای نه حق د یری دی اتقوا الله حق تقاته او د الله د یری معنا دا ده چې فعل الطاعات و ترک المنکرات څونه خبرو حکم کړی کوه څونه نه منع کړی منع شه دا اصل تقوا ده دا کامل ایمانداری ده وامنو برسول ایمان راوړئ په رسول د الله د الله پر رسول باندې ایمان راوړئ یؤتکم کفلین من رحمته درب کی تاسو لرا دوا چندا د مهربانۍ خپل نه دوا ډبل بدله به تاسو له درکې ډبل پیژنئ که نه ډبل بدله حدیث کې راځي چې د دې یهودو نصاراو نه کم کس په خپل پیغمبر ایمان راوړئ او بیا په جناب محمد رسول الله ایمان راوړي دته به الله تعالی ډبل اجر ورکوي کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا او بګرځئ ستاسو لپاره رڼا تمشون به زیبا په دې رڼا باندې د دنیا پر تورو تیارو د جهالت کې د پیسکو په جور کې د فحاشۍ عریانۍ کې د بېدینۍ او د ماده پرستۍ پر تورو تیارو کې به دا رڼا تا سره وي او زی به په دې باندې ټوکرې به نه خوري ویغفر لکم او که خطا در نه کېږي نو بخښنه به درته وکړي والله غفور رحیم الله بخونکی او مهربان لئلا یعلم اهل الکتاب دې دپاره چې پوه شي اهل کتاب لئلا کې دا لام زاید دی نو معنا ده لئلا یعلم اهل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله دې دپاره چې پوه شي اهل کتابو چې طاقت نه لري دوی په یو شی باندې د مهربانۍ د الله نه د الله مهرباني د دوی په لاس کې نه ده چې دا پیغمبري د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نه اخیستی وی او بل چاته په غاړه کې اچولی وی وان الفضل بید الله یقینا مهرباني د الله په لاس کې دا یوتیه من یشاء ورکوي دې لره چاته چې خوښه وشي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند د مهربانۍ لوی دی ان شاء الله بیا به وایو که خیري چې کله سبق ورځ راغله ان شاء الله